او هدایت د الله د طرفه دی یو انسان د دانه وای چې زبا یو انسان ته چې کوم دی لس پیری شل پیری سل پیری چې کوم دی خبر او کما او دی باغا سیریس ناخلی پزړه باندې به ناخلی زما خبره به نه مانی بس زبا دا کار پرې دم نه کار پر خودل پکې نشتا کار پر خودل پکې وې نو خو پیغمبر صلی الله تعالی علیه وسلم د سمرا مشکلات سمرا سختی سمرا تکالیف سمرا پریشانې سمرا ولړې جوړې چې کوم دې رامخې تشوي لیکن کار نه دې پر خودل لوریانو دې بګي طلاقونه ملاو شوی دي کار نه دې پر خودل پکاړو باندې اشتله شوی دې کار نه دې پر خودل په مخ مبارک باندې وته چې کوم دې لاړ ټکلې دي خاوري په چولې دي کار نه دې پرې خو دې د بیت الله شریف په خوا کې چې کوم دې د مانځ په حالت کې ګندګي په چولې د کار نه دې پرې خو دې پلاړو کې ورته کویان درا ورزيدو لپاره او د خپل اسو ماتولو لپاره چې کوم دې کړلې دي کار نه دې پرې خو دې ابو جهل ته بار بار چې کوم دې تلې دې دعوت ورکړې دې کار نه دې پرې خو دې څومره مرتبه علما فرمایي د سلو زیات گزاره چې کوم دې نبی عليه الصلاه والسلام په ابو جهل پسې کوړه تلې او هغه ورته بار بار دا خبره کوله ما پسې مرزا زستا دین نه قبلو ما پسې مرزا زستا کلمه نه وما ما پسې مرزا ما ستاسو محبت نشتا ما پسې مرزا زستا دین ته چې کوم دې غاړه نکدما ولی په ما پسې بار بار راځي لیکن بیا هم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ور پسې تلو بار بار ور پسې تلو داغه منشا سوا چې دې د کفر په ژوندۍ کې مړ نشي دې د زلالت په ژوندۍ کې د دنیا نه رخصت نشي دې د کفر په حالت کې چې کوم دې د مرګ را نشي دې دا کلمه وای دې کامیاب شي دا خدا منشاوا یو ورځ سخت موسم دی باران وریږي تور تیار ده هواګانې تیز چلیږي دې ابو جهل چې کوم دې خپل بیبي ته وې ځکه سردارو د قوم لوی سردارو د حاجت ضرورت پوره کېدو لپاره به خلک راتلو او دا غوي حاجت او ضرورت په پاغه وخت باندې پوره کو سردارو د قوم او د قوم لوی سړی لږه کوم دې په مجبورۍ کې هر سړی کوشش کوي نو ته دې خپل بیبي ته وې کچري په دې سخت وخت کې څوک مال راغی او ما ته خپل حاجت وړاندې کو زبد هغه حاجت پوره کوما بینوا به چې کوم دې خپل درن نه لګم تورت یار دا باران وریږي سخت شپه ده لیکن دا هغه ټول تکالیف او مشقت باوجود چې کوم دې رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم دا ابو جهل دروازې ته ودرېدو دروازه پټه کولا دننا आवाज راغې سو کې بار نور ته आवाज شو محمد بن عبد الله ما دروازه ورته کولا وکړه وې ما ته نوې چې ما په سیمه ناراضي ولې راغلې وې دې د پاره راغلم دا کلمه وایي چې الله دې کامیاب کړي نور می سہاجت نشتا وې زنه ما مزه دروازه بند کړه رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم تر واپس شو چې دې کله کور تر دن شو بیبی ته تاسو کې چې څوک وای هغه محمد ابن عبد الله ویسې وی هغه زړه خبره راوړې وا چې دا پیغام د حق دا قبول کا دا کلمه وای الله باندې کامیاب کی په دې کلمه کې الله تعالی جان او عزتونه کې خو دي نو بیا وی ما ورته چې ځواب پښه ستا کلمه زنوا وی ښا وی تا هغه خزي ګوره ملامت کو وی تا اوس دلته زما سره وعده کړی وا چې پدې تور شپه کې او پدې سخت شپه کې څوک راغلل او د حاجت لپاره سوال وکړو زبر هغه حاجت پورا کوما نو د محمد بن عبد الله د حاجت پوری پورا کړو کنه وی ولې نه پورا کړي څه تکلیف ته درتا وی ځکه نه پورا کوما ګور دا جواب اوري وی ځکه نه پورا کوما
چې دا کلمه ویل آسان دي د دې کلمې الفاظ چې کوم دي دا آسان دي پدې ایمان اسلام سره چې کوم دي زندگی کې داخله دل آسان دي د دې کلمې ویل چې کوم دي هغه آسان دي ویل ګران نه دي لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه آسان ده الفاظ آسان دي لیکن وارز ما خزی چې دې کلمې دا تقاضو مطابق او دې کلمې د منشا او د مرزه مطابق زندگی تیرول چې کم دی هغه ګران دي او داغه په سوچ کې خبره وا کچره ما دا خبره تسلیم کړه زما دا قوم دا بادشاہي به زمانہ ختم شي دا سرداریت په ختم شي دا طاقت او قوت او دبدبه چې کم دی دا به ختم شي حالانکه دا سي نه وا دا خپل سوچو نو جواب سو کو چې دا کلمه ویل آسان دي لیکن د دې کلمې مطابق زندگی تیرول ګران دي